دغه خبرې تاسو د سېنیټر مشتاق احمد صاحب واورئ چې آیا دا یو وزیر د سایډ نه تللی دی، یعنی هغه ول پیسې ورکړي دي د هغه په خرچه باندې امریکا ته تللی د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو چې ټول به روغ جوړې که تاسو وګورئ نن سبا په هر څیز باندې سیاست شروع دی. که یو کس یو ښه کار کوي په هغې باندې هم سیاست کیږي، او که یو کس بد کار کوي نو په هغې باندې هم سیاست کوي. تاسو ته معلومه ده چې سېنیټر مشتاق احمد صاحب په امریکا ته تللی دی د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره، د هغې لپاره کوشش شروع کړی دی له ډېر وخت نه، او 2-3 ورځې وشوې چې هغه تللی دی امریکا ته، او هلته د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره کوشش کوي، او الله دې وکړي چې عافیه صدیقي هغه د جیل نه آزاده شي. بهرحال خبر په دغې باندې کوو چې نن سبا که تاسو وګورئ نو په دغې باندې هم سیاست شروع دی. څوک وایي چې دا د دې پارټۍ کس لیږلی دی، او څوک وایي چې نه دا دې وزیر لیږلی دی، څوک وایي چې نه دا زما د پارټۍ وزیر لیږلی دی، څوک وایي حکومت دا سپانسر کړی دی یا حکومت د سره تعاون کړی دی، حکومت دا د حکومت په پیسو باندې لیږلی شوی دی، څوک وایي چې د یو کس په پیسو دی، څوک وایي د بل کس په پیسو باندې لیږلی شوی دی. ټول حقیقت د سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دغه خبرې تاسو د سېنیټر مشتاق احمد صاحب واورئ چې آیا دا یو وزیر د سایډ نه تللی دی، یعنی هغه ول پیسې ورکړي دي د هغه په خرچه باندې امریکا ته تللی د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره که نه دا د خپل ذاتي ایفرټس دي. نو د دغې په حوالې سبا سېنیټر مشتاق احمد صاحب په دغه ویډیو کې په خپل ووایي. دغه د سره واورئ، د هغې نه پس 1-2 خبرې زه تاسو سره شیر کوم. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो कहा जा रहा है ना कि हुकूमत ने मेरे अखराजात बर्दाश्त किए हैं दौर अमरीका के, जो मैं आफिया सिद्दीकी की रिहाई की एफ़र्ट्स के सिलसिले में या मुलाकात के लिए आया हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ये अखराजात ना हुकूमत ने, ना हुकूमत के किसी वज़ीर ने, ना किसी मशीर ने बर्दाश्त किए हैं, ना किसी फ़र्द ने। मेरे ये ज़ाती एफ़र्ट्स हैं और मैं ज़ाती ख़र्चे पे आया हूँ यहाँ पे अमरीका। और ये अब से नहीं, मैं तो 5.5 साल मुझे सेनेट में हो गए हैं, और मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है उसमें से एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस है। मैंने वक्तन फ़ौक्तन इसका भरपूर अंदाज से अदालतों में, मीडिया में, पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुसलसल 5.5 साल ये मेहनत की है। ये मेरी एफ़र्ट्स हैं, इसमें किसी ने मेरे अखराजात, ना हुकूमत ने, ना किसी वज़ीर मशीर ने, ना किसी फ़र्द ने बर्दाश्त किए। ये गलत है। उनसे कहीं ऐसी बात ना करें जिसके आप अल्लाह के हुजूर कल हशर के मैदान में जवाब नहीं दे सकें, और दूसरों के लिए अपनी आखिरत को तबाह ना करें। झूठ ना बोले, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छी अंदाज से, मुस्बत अंदाज से खैर की सियासत जो है वो करें, लेकिन झूठ जो है वो इसका असर भी नहीं होता, और ये तादेर कायम भी नहीं रहता, ये झूठ खुल जाता है। तो ये वजाहत है जो कि मैंने आपके सामने कर दी। बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद से कम जी जमात इस्लामी द साइड ना सेनेटर दे تاسو دغه د خبرې واورېدې چې دا په دې کې زما سره د هیڅ کس تعاون نه دی شامل، د هیڅ وزیر یا د حکومت د سایډ نه ما سره هیڅ تعاون نه دی حاصل، بلکې زه په خپله باندې تللی یم، په خپله خرچه باندې امریکا ته تللی یم د عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره. تاسو ته معلومه ده چې دروغ د ټولو ګناهونو جړله ده، خو په فیسبوک باندې چې څومره دروغ ویلی کېږي د بل انسان لپاره، د خپل ځان لپاره هم نه. که یو انسان دروغ وایي ښه کار نه دی، بد کار دی، د ګناهونو جړله ده، خو که د ځان لپاره یو کس دروغ وایي څه فایده ورته وشي بیا هم څه خبره وي، خو چې د بل لپاره دروغ وایي، د بل لپاره ایمان خواری، د بل لپاره ایمان کمزوری کوي، د بل لپاره ځان جهنم ته لیږي، خپل ګناهونه د بل لپاره د خپل لیډر لپاره ته داسې کې چې د هغې هېڅ فایده تاته نه وي. نو زه یم چې دا دروغ چې د بل لپاره ویلی کېږي دغه د ټولو نه زیات سنګین دي، او دغه د ټولو نه زیات خطرناک دي. ولې چې د دغې نه هېڅ فایده نه وي انسان ته. که یو انسان دروغ ووایي او هغه ته څه فایده میلاو شي د هغې نه، بیا هم څه خبره ده. پکار ده چې لږ سوچ وکړو، د بل لپاره موږ دروغ ونه وایو، د بل لپاره، د بل د فایدې لپاره موږ خپل ایمان هغه خوار نه کړو. ویډیو سره ضرور مخکې شیر کړئ. کوم خلک چې په غلط فهمۍ کې دي، کوم خلک چې د غلط فهمۍ شکار دي چې دې کس دغه سېنیټر مشتاق احمد صاحب لیږلی دی د عافیه صدیقي رهایۍ لپاره، او څوک وایي چې دې کس لیږلی نو د هغوی هغه ذهن به کلیر شي، هغوی ته به هم پته ولګي چې سېنیټر مشتاق احمد صاحب د چا په تعاون سره تللی دی، د چا په خرچه سره تللی دی، او څوک د
چا د تعاون کړی دی او چا د تعاون نه دی کړی. ویډیو سره ضرور مخکې شیر کړئ. د وخت راکولم یو جهان مننه کوم. د لوی الله په امان.